هغه درد خدا دی چې 40 ورځې دوی موږ ته ټیم راکړی دی او په دې 40 ورځو کې د 15 کالو زندګي راغونډول دا هېڅ امکان نه لري. که دوی چېرې دا غواړي چې افغانان دا 15 کاله میلمستیا دا په بېعزتۍ بدله کړي، خو بیا ټیک ده په دې 15 ورځو کې دې موږ وباسي. زموږ د جنکو تعلیم چې دی هلته هغه نشته دی، نو که د دې نه د جنکو د تعلیمي هغه راغونډه شوله نو هلته بیا د هغوی هېڅ امکان نه لري چې هغوی سبق وایي، ځکه طبعا هغه چې په کور کې کېناستل نو رواني بیماران به شي. نو که سهولتونه وي خو هغه ټول میډیا باندې به ښکاره شوی وی که نه، دا خلک چې ایران نه راغله هغوی له به یې ورکړی وي نو موږ به هم لیدلی وی، موږ به هم ورغلي وو چې سهولت وي، کور وي، روزګار وي، نو بیا سړی د باندې دلته کوتک مې دي چې بیا ولې سړی نه ځي. کتونکو کاشف عارف یم پېښور پریس کلب کې موجود یم. د پاکستان حکومت لخوا 13 ورځ چې کومه د افغان مهاجرینو په اړه باندې فیصله شوې وه، بیا هغه فیصلې وروسته یو بله فیصله راغله چې دوی ته د تر 1 سپتمبر پورې وخت ورکړی شي چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي. بیا دلته پېښور پریس کلب کې د افغان مهاجرینو متحده عالی شورا مشران راغلي دي، خپلې غوښتنې راوړي دي، دلته پریس کانفرنس وکړو، دوی سره به خبرې اترې کوو. ډېره مننه بریالی میاخیل صاحب زموږ کتونکو سره پوره تعارف وکړئ او څه مطالبات مو راوړي دي. وخت په وخت موږ تاسو ګورو دغه افغان مهاجرینو چې کوم غم دی، د دې چې کوم درد دی، دا تاسو دلته پریس کلب ته راوړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کاشف جانه، موږ دلته چې راغلي وو دغه د افغانانو دغه مظلوم افغانانو چې د 45 کاله د خپل د مور د غېږې نه لرې پراته دي، دغه درد هم راوړی دی او تر څو دغه چارواکو غوږونو ته ورسیږي او دغه درد او درمل ورته پیدا کړو. هغه درد خدا دی چې 40 ورځې دوی موږ ته ټیم راکړی دی او په دې 40 ورځو کې د 15 کالو زندګي راغونډول دا هېڅ امکان نه لري. که دوی چېرې دا غواړي چې افغانان دا 15 کاله میلمستیا دا په بېعزتۍ بدله کړي، خو بیا ټیک ده په دې 15 ورځو کې دې موږ وباسي، او که نه په عزت هم وباسي نو دا خو د دوی عقل کار کوي چې په 15 ورځو کې ایستل ناممکن دي. د دې ته دې ترتیب جوړ کړي، په تدریج یې موږ وباسي، په داسې په ټایم ټیبل باندې د موږ وباسي او هغه چې ټایم ټیبل جوړیږي زموږ دغه مشران دا د کینی ځان سره دا مشران به ټایم ټیبل جوړ کړي او ان شاء الله هغه ټایم ټیبل به نافذ العمل وي. دا خلک به په عزت لاړ شي، د دوی میلمستیا ته هم صدمه ونه رسېږي او زموږ عزت ته هم صدمه ونه رسېږي. غټې ستونزې څه ګوري په دغه چې کوم دوی د 28 ورځو وخت ورکړی دی؟ غټه ستونزه خو دا ده چې زموږ دلته پراپټیانې دي، دلته زموږ روزګارونه دي، تجارتونه دي، په کروڑونو په اربونو روپۍ دي خلکو سره، د دې لین دین دا راغونډول دا خو نه کېږي، امکان نه لري. بله دا ده چې زموږ دلته بچي سبق وایي، تعلیمونه کوي، نو هغه تعلیمونه چې دي هغه نیمګړي پاتې کېږي. بله زموږ د جنکو تعلیم چې دی هلته هغه نشته دی، نو که د دې نه د جنکو د تعلیمي هغه راغونډه شوله نو هلته بیا د هغوی هېڅ امکان نه لري چې هغوی سبق وایي، ځکه طبعا هغه چې په کور کې کېناستل نو رواني بیماران به شي. نو موږ دغه ویو چې دومره ټیم دې موږ له راکړي چې دا شته موجوده چې تعلیمي ادارو کې زموږ بچي دي چې دا د تعلیم خپل پوره کړي، نو هغې نه وروسته زموږ زلمي دي که دې نه د دې نصاب او د هغې د نصاب فرق کوي، نو دا چې هلته لاړه هغه نصاب بیا دا نشي لوستلی، چې نشي لوستلی طبعا دا څه کېږي وځي دغه نه تعلیمي ادارې چوکاټ نه وځي چې ووته نو هلته به خپل هم څه اقتصادي مشکلات دي، څه دا پرې بوج شي، دا دېش لکه خلک دې نه لاړل هلته چې کوم موجوده امن دی د هغې امن ته هم چې دی صدمه ورسي او نقصان به ورته ورسي. میاخیل صاحب دا راته ووایي د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت د دې اعلی چارواکي چې کوم دی وخت په وخت دورې کوي، د افغانستان د پاکستان بیا هم دغه حالات چې کوم دی ګډوډۍ طرف ته د افغان مهاجرینو یو ښه خبر پکې راشي کله چې دوی به په عزت سره به وباسو، دوی د په خپل چې کوم دا سامانونه دا د په طریقې سره راټول کړي، بیا اچانک یو فیصله راتلل چې تاسو وځئ، په دې مینس کې څه ګورئ تاسو؟ دا خو د حکومتونو پالیسیانې دي، د حکومتونو چې دي دا روري چا سره نه لري، هغوی د خپل مفاداتو باندې پالیسي جوړوي، نو چې کله هغوی تګ راتګ کوي او د مفاداتو ته یو بل ته نقصان وي نو زور یې بیا موږ له راشي، نو هغه بیا موږ دلته پراته یو تیار بس او موږ له زور راشي او هغې امارت اسلامي ورته بیا وایي چې راوی باسئ، نو چې موږ وباسي په دې باندې هغوی به فکر کړی وي غالبا یا به نه وي چې دا دېش لکه خلک چې راشي هلته آیا د دې ظرفیت شته چې دا دېش لکه خلک دوی کنټرول کړي، دوی هلته یو دم دوی ته په دې 40 ورځو کې ځو لکه په تدریج دوی ورته وایي چې په تدریج راولېږه، په ترتیب یې راولېږه، نو ټایم ټیبل باندې یې راولېږه، په هغه طریقه باندې موږ ځو روان یو، خو دا خو ناممکنه خبره ده، که په عزتۍ باندې مباسي پاکستان حکومت نو بیا خبر همدا د دوی 40 ورځو ټیک ده، او که نه په عزت مباسي نو په عزت سره خو دا ورځې د عزت نه دي. ایران یو اعلان کړی و چې څومره کډوال دي بشمول د افغان مهاجرینو هغه دې وځي، افغانستان ته په لکونو خلک راغله، نو د هغې هغه خلک چې کوم دي د افغانستان حکومت سره دومره طاقت و دومره وضعیت ورسره و چې هغه خلک یې په ځای کړي و
که نه اوس چې دام پې ورشي نو څه وایي؟ مونږ خو همدا چغه وو چې هغه خلک اوس به هلته امارت اسلامي په نظام باندې بوج دی، یو دم دومره خلک ورتلل بوج دی چې دا به د پاسه ورشي. مونږ چې لږ صبر خو دومره وکړو چې هغه سنبال کړي او بیا مونږ د ترتیب جوړ کړو چې مونږ په ترتیب باندې بس په تدریج لاړ شو. ځکه دا بوج کېږي 3 میلیون. ما وختي په خپل کانفرنس کې ویلي چې 3 میلیونه خلک د یو ملک آبادي ده، نو چې 3 میلیونه دا شي او 3 میلیونه هغه شي نو 6 میلیونه د 2 ملکونو آبادي په یو ملک کمزوري یو اقتصاد ملک باندې چې ته ورشي نو خامخا به بوج کېږي. هغه هلته به ځوانان څه کوي؟ نشو ته به مخه کوي، غلا ته به مخه کوي، نو بس د خلکو د لاس افزار به جوړیږي، نو بیا به بدامني هغه کوم ښایسته امن چې ښه امن چې هغه به بیا خرابېږي او هغه نور موجوده خلک چې هلته دي هغوی ته هم ستونزې پیدا کېږي. په پېښور کې چې کوم د افغانستان کونسل جنرال دی هغه څو میاشتې مخکې چې دغه ستونزه راغلې وه هغه پریس کانفرنس یې کړی په باقاعده توګه یې دا ویلي وو چې دا خلک دې راځي په خوشحالۍ سره دې راشي، دې ته مونږ هلته کورونه هم ورکړو، مونږ ورته کیمپونه هم ورکړي دي، مکمل سهولتونه هم ورکړي. نو آیا هغه سهولتونو چې کوم دعوې وي هغه دروغ دي؟ نو که سهولتونه وي خو هغه ټول میډیا باندې به ښکاره شوی وی که نه. دا خلک چې ایران نه راغله هغوی له به یې ورکړی وي، نو مونږ به هم لیدلی وی، مونږ به هم ورغلي وو چې سهولت وي، کور وي او روزګار وي، نو بیا سړی د باندې دلته کوتک مې دي چې دا بیا ولې سړی نه ځي؟ نو دا خو چې بیا خو ولې به دا خلک دومره ځورېدلې، ولې به موږ ترتیب غوښتلی، ولې به موږ تدریج غوښتلی چې په ترتیب او تدریج باندې موږ لاړ شو.